بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين مخیاتونو کې تذکرہ د دغه یهودیانو وا د دغه منافقانو چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس له راتلو نه چې راتلو به هم د کفر سره به راتلو او چې کله وتل به هم د کفر سره به وتل داغي د حرامو د خوراک د ګناه د کارونو د ظلم د کارونو تذکره وا د دې دا مولیان دی ول نه معنی کوي مطلب دا چې د دې مولیان هم د دې سره ملګری دي کله دې مولیان دي او کله دې پیران دي د دې ډیره غلطه خبره دا و چې د الله لاس بن کړی شي دی وي الله وی لاسونه خو دې د دې بندي لاسونه دې د دې بنشي لعنت کړي شه دې په دې باندې په سبب د دې د وینا د قران کریم تذکرہ هم کړو چې قران کریم هدایت د پاره راغل لیکن چې د چال ته کې زړه خراب ده نو پای کې سرکشي راځي او کفر پکې راځي دانګي دی لګیا دي د جنگ د پاره ور تازه کوي جنگ ګرمي نو کله چې دی د جنگ د پاره ور بل کړل نو الله هغه مړ کړل بیا د تورات او د انجیل دارنګه د قران کریم باندې د عمل او د ځان لا قانون کول بده دا حاکم کول او د دلاندې ژوند تیرول داغي د پاره د انعاماتو تذکرہ وا اوس دی اولنی آیت کې خدا تذکرہ کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابتدا خبره اوره سوا کم سجی تا ته راغلی راغلی نو دا اوره سوا دا په شجاعت او په بهادری سره رسه کداغه سیدیونه کړه نو ګوره پیغمبري هغه حق بده نه یاد کړي اوره سوا یو مسله یو خبره به هم ځان سره نه پرې دی که یو خبر دی هم ځان سره پرې خو دا نو ګوره د پیغمبري کې به خیانت کړي پیغمبري حق به نه یاد کړي کله چې بیا رستو آخری آیات نازلې دو نو هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت نم تپوس کوي صحابه کرامو نه تپوس کوي چې ما تاسو ته دین راورسو کنا اټول ویاو تا راورسو یو پیرنا پدری پیری تپوس یو کو درې پیری اغي دا جواب ورکو چې تاسو دین را رسول تاسو د دین درا رسول حق ادا کړل او الله رب العزت آیاتونه نازل کړه چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا تاسو نمی دین خوخ کو تاسو باندې می دین پورا کو مطلب دا چې تاسو ته ضرورت رسیدو څه شی پاتې نه ده دا یې تذکرہ وای بیا مخکې چې کوم آیات تیر شی او دا یې تذکرہ بیا کوي تورات باندې عمل انجیل باندې عمل د خپل خلقو د پاره دارنګه قران کریم باندې عمل د مسلمانانو د پاره دا پکار دی کدا قرآن کریم د الله احکام چې نازلیږي نو کم کسان چې داغي زړه خراب دي ناوي کې هغه سرکشي او کفر را پورته کیږي نو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو قسم تسلیم ورغی کافر قوم باندې افسوس مکوا خپکیږه مو پاغي باندې بیا تذکرہ ده دی کوي چې تیر هیر باقی روزگار سچی شي دی شوی دی وس راشي وس ایمان راوړی
که څوک مؤمنان دي په خولې باندې ځان ته ویلي، او که څوک یهودیان دي، که څوک صابئون دي، که څوک نصارا دي، هر څوک چې دي راشئ ایمان راوړئ عمل صالح وکئ، نه که داسې کار یو کو نو غم او یره به د باندې نه وي. بیا د وعدو تذکره کوي چې د بني اسرائیلو نه لوزونه اغوستی شوي وو، هغوی ته پیغمبران لیږلی شوي وو لیکن چې کله یو پیغمبر به خبره داسې وکړه چې هغه به د دې زړونو نه منله، زړونو د دې د خواهش خلاف به وه، نو دی به د هغې پیغمبر تکذیب وکړو، هغه پیغمبر هغه به قتل کو، هغه به شهید کو. د عیسی علیہ السلام په باره کې رستو خبرم کوي چې د خلکو عیسی علیہ السلام ته الہ وی چې هغه خدای دی، هغه الہ دی. حال دا چې عیسی علیہ السلام په خپل باندې خلکو ته دا اعلان کو چې او خلکو د الله بندگی کوي چې هغه زما او ستاسو رب دی، او د شرک خلاف کړو، چا چې شرک وکړو نو الله په هغه باندې جنت حرام کړل، ټکانې جهنم دا ظالمانو لپاره څوک مددگار نشتی. د دې تذکره دا به کوي. بیا ورپسې څوک چې د تثلیث د عقیدې قایل دي د دغه نصرانیانو کې هغې باندې هم رد کوي. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبره بلغ رسوا هغه څه چې نازل انزل الیک، بلغ ورسوا. یا بل معنا دا چې بلغ مطلب چې څه چې راځي نو رسوا، ما انزل الیک هغه چې نازل شوي تا ته من ربک ستا د رب د طرفنا. وان لم تفعل کتا داسې کار ونه که، الله وی رسوا په بهادرۍ سره په شجاعت سره نو رسوا، که داسې دې ونه کړه خلکو نه پکې ویرېدې، د خلکو خیال دې پکې وساته، نو فما بلغت رسالته، نو تا به نه رسولی خپله پیغمبري، خپل رسالت به دې نه رسولی کم څه دپاره چې ته راغلی هغه حق به دې نه ادا کړی. والله یعصمک من الناس، والله به تا ساتي د خلکو نه، د خلکو د مصیبتونو نه، د خلکو د تکلیفونو نه، د خلکو د قتلولو نه الله به ستا حفاظت کوي. دا آیت چې کله نازل شو نو دې نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم چوکیدار ومو، لیکن رستو هغه چوکیدار د دې آیت د نازلېدو نه رستو لرې کو، لرې شه بس خبره ضرورت نشتی. هلته مختلف ستنې دي، چا چې څوک چې تلی او سوچ او فکر یې کړی لیدلی، نو هلته کې استوانه حنانه، استوانه حارس وغیرہ وغیرہ دا استوانی دي. هغه ستنې د ستنې سره به چوکیدار ناسو، د ستنې سره به داو او د سره به داو. نو هلته کې یو استوانه حارس دی، هلته به چوکیدار ناسو. لیکن چې کله د آیت نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې بس د ستانو را چوټي شو، الله وی والله یعصمک من الناس. نو یو دا چې بهادرۍ سره برسه، بل دا چې د چا خیال بنه ساتي، چا باندې بد لګي دي کنه. وان لم تفعل دانګي هټوله مسلې سچې دي، بلغ ما انزل الیک برسه. وان لم تفعل کچره یو مسله دې ځان سره پاتې کړه، یو مسله دې مون رسوله، یو خبره دې پاتې کړه، فما بلغت رسالته، نو تا به د پیغمبري حق نه ادا کړي. نو ما وی چې د حجۃ الوداع په موقع باندې چې د هغې نه وروستو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اتیا ورځې په دنیا کې پاتې شوی دی، بیا وفات شوی دی. نو هغې کې دغه آیت نازل شو، او په دغې حجۃ الوداع په موقع باندې د خلکو نه لوز واغس اقرار ته واغس، ما تاسو ته دین رسول له وغیاو رسول له. رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمان ته ګوته اوچته کړه، اللهم اشهد، یا الله ته گواه اوسې چې دا خلک څه اقرار کوي، یا الله ته گواه اوسې دا خلک څه خبره کوي. او بیا دا خبره وکړه چې فلیبلغ شاهد الغایب، دا خبره حاضرین دي غایبینو ته ورسوي. صحابه کرامو هغې داسې کار ورته ووایي چې ټولې دنیا ته ورسو، دنیا ګوډ ګوډ ته هغې دین رسول دی. هغې کې څوک داسې نه دی پاتې چې هغې نه رسېدلي. صحابو په دور کې
هر ګوټ ته دین رسېدل دی چې دلته یو سړی راورسي پاکستان ته راورسي نور رسي پاکستان نه خوښ دي چین ته رسېدل دی چین ته صحابه کرام رسېدلي د صحابه کرامو قبرونه پکې دي افغانستان کې ډېر شی دي زموږ پرې پاکستان کې شته بلوچستان کې یو ځای دی هغې ته پنجګور ورته وایي 15 قبرونه پکې دي وایي دا د صحابه کرامو قبرونه دي بعضې خلک وایي دلته کې په دې نوخار په طرف باندې هم څه قبرونه شته چې دا د صحابه کرامو قبرونه دي نو صحابه کرامو دین رسول لی پای کې څه لم لیټ نه دی کړی والله یعصمک من الناس الله بچ کی تا د خلقنا رستو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی من حدثک چا چې تا ته دا خبره اوه چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعلم ما فی غدی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سبانه خبره باندې پویږي یا په سبانه خبره باندې پویدو نو فقد اعظم علی الله الفریا نو د په الله باندې ډیر غټ دروغ وي دویمه دا من قال من حدثک ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کتم شیئا یو شی پټ کړل یو شی یو خبره نه رسولي یو مسله پرې خو دي دا نو دی فقط اعظم علی الله الفریا د په الله باندې ډیر غټ دروغ جوړ کړو الله وی رسولي دی او دی نه رسولي هغه هر خبره چې څوک کوي څوک وایي د علی رضی الله تعالی عنہ خبره واخو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه او د عمر رضی الله تعالی عنہ نه یریدو نه دا خبره ونکړه وایي څوک څه وایي لګیا دي نو څوک چې وایي نو دی فقط اعظم علی الله الفریا په الله باندې ډېر غټ دروغ ویلي نو چې په الله یې دروغ ووایي نو دی مسلمان کوم ځای نه پاتې کېږي بیا قل یا اهل الکتاب او اهل کتاب لستم علی شیء نه تاسو په هیڅ دین باندې حتی تقیموا التوراۃ تر دې پورې چې تاسو قائم کړئ تورات لره انجیل لره وما انزل الیکم من ربکم او چې نازل شي تاسو رب د طرفنا ولا یزیدن کثیر منهم او خامخا زیات کې ډیر لره د دینه ما انزل الیک چې نازل شي تاسو رب د طرفنا طغیان او کفر سرکشی او کفر قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء او اهل کتابو نه تاسو په هیڅ دین باندې په هیڅ شی باندې تاسو هیڅ نه ښه حتی تقیموا التوراۃ تر دې پورې تاسو قائم کړئ تورات لره نو دا تورات والا چې هغه ته تاسو تورات قائم کړئ کله د قران کریم نه مخکې خبره وا ول انجیل او انجیل والا د قران کریم نه مخکې چې هغه انجیل قائم کړی و هغه ودرولې داغي هغه باندې عمل کړی و ما انزل الیکم من ربکم چې نازل شي تاسو رب د طرفنا دا قران کریم دا به قائموي دا به ودروي دا به ځان لا حاکم کوي تاسو ومنځ کې چې اختلاف خبره راځي ناغه په قران کریم باندې حل کوي ولا یزیدن کثیرا منهم خامخا زیاتې دا قران کریم ډیرو د دینه هغه څه چې نازل شي تاسو رب د طرفنا طغیان او کفر د دې سرکشی او کفر فلا تاسال القوم الكافرین نو افسوس مکو په قوم کافر باندې ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل په خلی باندې ځان ته مؤمنان وای نو په دې باندې کار نه کیږي ښا والذین هادوا کسان چې يهودیت اختیار کړل والصابئون کسان چې صابئین دي والنصارى نصرانیان دي من آمن بالله والیوم الاخر چا چې ایمان راوړ په الله باندې پر ورځ د آخرت باندې عامل صالحا او عمل صالح وکړو فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبا یره پدی باندې نبا دی غم جن کیږي خبره مخکې وي تیر هیر باقی روزگار الګه سچي وکړلې کړي یو دی وس راشي وس ایمان راوړی که چا په خلی باندې ځان ته وي چې زه مسلمان یم زه مؤمن یم نو په دې خلی باندې کار نه کیږي عمل نه کار جوړیږي ها عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ہوئی نو الذین آمنوا والذین هادوا کسان چې یهودیت اختیار کړل والصابئون او کسان چې صابئون دي صابئین دي صابی دي صابئون مخکې تیر شیو هغه خلک چې عقیده رڼا عبادت کوي دستوري عبادت کوي د سپومې عبادت کوي د نور عبادت کوي د اور عبادت کوي
دا ټول د مجوس یو قسم دی. نو ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل والذین هادوا کسان چې یهودیت اختیار کړل او صابئون کسان چې صابئین دي والنصارى او نصرانیان دي من بالله چا چې ایمان اور په الله باندې پرز د آخرت باندې عامل صالحا او عمل صالح وکړه فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نه به ير پدی باندې نه بدی غم جن کیږي یرا او غم پدی باندې نه سبای مخکې وی ایمان راوړل په خله باندې ځان ته مؤمن وي نو وسی ایمان راوړ یقینا په الله باندې پرز د آخرت باندې عمل صالح او عمل صالح دي ته وی چې قران او سنت مطابقي لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل یقینا وعده واغست موږ د بني اسرائیلونه وارسلنا الیهم رسولا لګل موږ دي ته ګڼ رسولان کلما جاءهم رسول کله چې براغ دي ته رسول به مالاته وا پاغه مسلو باندې چې نه غوښتو د دې زړونو فریقا کذبوا یو ډله د یوې ډلې دي تکذیب کړل و فریق یقتلون او یو ډله دي وجلا وحاسبو دي دا خیال کو الله تکون فتنه چې نه وي پدی باندې امتحان الله تکون فتنه چې نه وي پدی باندې عذاب فامو وسمو نو دي کان شو وړاند شو فامو نو دي وړاند شو وسمو کان شو ثم تاب الله علیهم بیا مهرباني وکړه پدی باندې نو الله دی ځان ته راو ګرځول الله نور پیغمبران راو لېګل نو بیا دی واپس شو نو بیا وړاند شو کان شو کثیر منهم ډیر د دینه والله بصیر بما یعملون الله لیدون کې په اسمان چې داخله کی کوي داخله چې سکی باغی باندې الله عالم دی ورپسې ورستو د عیسی علی السلام تذکرہ کوي او ان شاء الله بیا وایو اگر چې ما خو ویل شي یا دا یو آیات وایو نو بیا وایو ان شاء الله لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم یقینا کفر کړي هغه کسانو چې وی یقینا الله هغه عیسی ابن مریم دی وقال مسیح عیسی علی السلام په خپل دا خبره کوله بنی اسرائیل عبدوا الله ربي وربكم چې بنی اسرائیل بندگی کوي دا الله چې رب زما او رب تاسو دی انه من یشرک بالله یقینا خبر دا چې څوک چې شرک وکړي د الله سره فقط حرم الله علیه الجنه نو الله حرام کړل په هغه باندې جنت او ما واه النار ټکانه دغه جهنم دی ور دی وما للظالمین من انصار او نشته ظالمان د پاره څوک مددگار به داغي د پاره نه عیسی علی السلام په خپل باندې دا خبره کړو چې او خلکو د الله بندگی کوي الله یو اومنه وحید الله ربي وربکم او توحید الله یو اومنه چې هغه زما رب دی او تاسو رب دی انه من یشرک بالله یقینا خبر دا څوک چې شرک کوي د الله سره د الله سره شرک کو څوک سره برابر کړه په یو صفت کې نو د الله صفاتونه بل ورکړه د الله سره څوک حصدار ومانه نور د شرک ګڼ قسمونه دا تذکرہ کله کله راځي نو څوک چې شرک کوي د الله سره فقط حرم الله علیه الجنه علم په لحاظ سره چې پلان کې د الله نه سوا بل چې دی هغه د هر ځای نه هر څنګه پوهیږي هر څه ته په علم کې دي څنګه چې د الله علم دی دغه هغه پوهیږي وي بے اسباب هغه پوهیږي دانګه د عبادت لایق الله نو سوا بلوم دی وي دیم د منښت قابل له دیم د نذرانه شکرانه قابل له وي نو کلام د مال په لحاظ سره داغه من نظر او منښت کوي دام د شرک په دغه کې راځي څوک چاله عبادت کوي عبادت مالی کوي بدنی کوي دا ټول نو څوک چې کم یو قسم د شرک چې وکړه نه الله په جنت حرام کړل ښه ټکانه به جهنم یو مال ظالمین من انصار یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے پیغمبره ورسوا هغه چې نازل شي تا دا ستاسو رب د طرف نه ویل لم تفعل کتا دا سکارونه کو فما بلغت رسالت ان تابا نه رسول خپل احکامات د پیغمبرای والله یعصمک من الناس الله بچ ساتي تعالی را د خلقنا الله بتا بچ کئ الله بستا حفاظت کئ د خلقنا ان الله لا يهدي القوم الكافرين یقینا الله ہدایت نہ کہ قوم کافر تا قل یا الکتاب و توایل کتاب لستم علی شیء نے تاسو په اس دین باندې حتا تقیم التوراۃ تر دې پورې تاسو قائم کړي تورات لرا انجیل لرا او ما انزل الیکم من ربکم ما چې نازل شي تاسو رب د طرفنا ولا یزیدن کثیرا منهم او خامخازیات کې ډیر لره د دین اچ نازل شي تاسو رب د طرفنا طغیان او کفر د دې سرکشی او کفر فلا تاسال القوم الكافرين افسوس مکو په قوم کافر باندې
ان الذين آمنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل ولذین هادوا کسان چې يهودیت اختیار کړل او سابعون او کسان چې سابعون دي سابیان دي مجوسیان دي والنصارى او نصرانیان دي من آمن بالله والیوم الاخر چا چې ایمان راوړ یقینا په الله باندې په الله باندې په ورځ د آخرت باندې عامل صالحا او عمل صالح وکړو ایمان راوړ په الله باندې پر ورځ د آخرت باندې مطلب ټول ایمانیات هغه اومنل دا نه چې صرف الله دې مني نور دې سره مني الله منه او قیامت منه او عمل صالح کوم نه ایمان په الله باندې او په قیامت باندې نو مده په منځ کې به ټول هر سره راګیر کړه یو ابتدا ده یو انتها ده اولنې خبره چې الله باندې به ایمانی او آخري قیامت ته قیامت باندې وای په منځ کې نور څه جنم دي هغه باندې به ایمانی عامل صالحا او عمل صالح کو د قران او سنت مطابق عمل کو د پیغمبر په طریقې باندې ولا خوف علیهم ولا يحزنون نبیر پدی باندې او نبدی غم جن کی لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل یقینا لو ساست موږ د بني اسرائیلونه وارسلنا الیهم رسولا اور علی گلی موږ پاره کې ګڼ رسولان کلما جاءهم رسول کله چې براغې دي ته رسول به مالاته هو انفسهم چې پاغه مسلو باندې چې نه بغختو د دې زړونو فریقا کذبون دی وی فریقې دی تکذیب کړل او فریقا یقتلون او وډل دی وجلا واسبوا الله تكون فتنه او دی دا خیال کو چې نه وي پدی باندې هیڅ عذاب فامو وسمون دی اړاند شو کانه شو ثم تاب الله علیهم بیا الله مهرباني وکړه پدی باندې نور پیغمبران راولېګل ثم وسمو نو بیا دی اړاند شو او کانه شو کثیر منهم ډیر د دین او الله بصیر بما يعملون الله لیدون کې په سمجھ داخله کی کوي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم یقینا کفر کړل هغه کسانو چې وی یقینا الله هغه عیسی ابن مریم دی وقال المسيح او عیسی علیہ السلام په خپل داسې وی چې بنی اسرائیل عبد الله ربي وربکم اے بنی اسرائیل بندگی کوئی د الله یو اومنه چې رب زما او رب تاسو دی انه من یشرک بالله یقینا خبردار دا سوچ چې شرک کوي د الله سره فقط حرم الله علیه الجنه نو یقینا الله جنت حرام کړل پاغه باندې و ما واه النار ټیکانه داغه جهنم دی و ما للظالمین من انصار نو به ظالمان د پاره څوک مددگار الله رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.